من فطر فيه صائم كان له مغفرة لذنوبه. د الله رسول فرمایي چې کوم چا د یو روزهدار انسان دپاره روزه مات برابر کو، د هغه مغفرت به الله تعالی د ټولو ګناهونو مغفرت به الله تعالی کوي، ټول ګناهونه به الله تعالی ورمعافوي. وعتق رقبته من النار، او الله تعالی به د جهنم له اوره څخه ساتي. صحابه کرام خو بیا د دې شوقیان دي، دا خوند ورکوي صحابه کرامو ته چې دوی هم یو چاته روزه مات برابر کړي. لیکن په صحابه کرامو کې داسې کسان شته چې هغه پر خپل روزه مات باندې هم قدرت نه لري. اوس خو دغه موقع دی ته نشي ورپیدا کېدلی، فورا هغه صحابه کرام ولاړېږي. د الله رسول ته فرمایي ای د الله رسوله که چیرې د چا په وس باندې دا نه وپره، اوس به هغه کس څه کوي؟ هغه خو دا په وس نه ده پرس یو چاته روزه مات برابر کړي او دغه ثواب له الله تعالی څخه حاصل کړي چې د د جهنم نجات هم وشي او د د ټولې زندگی ګناهونه هم الله تعالی ورمعاف کړي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء. دا الله رسول ورته فرمایي چې داسې نه چې ته به روزه مات دومره ورته برابرې چې دی به باندې مړی، بلکې دغه اعزاز چې الله تعالی و چاته ورکوي چې د ټول ګناهونه معافیږي، هغه صرف په یوه خورما باندې چې یوه خورما ورکړې ستا ټول ګناهونه معاف سو، ستا د جهنم څخه د نجات زیری و تا ته درکول سو. او که چیرې پر خورما باندې قدرت نه لرې، یو غړپ شیدې ورکړې، په دې باندې هم الله تعالی و تا ته دغه مقام درکوي. دریم شیدې دې هم په وس باندې نه دي پره، صرف پر روډ باندې ودرېدې، یو چاته د یو ګیلاس اوبه ونیولې، ستا پر اوبو باندې هغه روزه ماته کړله، صرف په یوه غړپ اوبو باندې الله تعالی د انسان د زندگی ټول ګناهونه ورمعافوي. اوس د الله رسول د هغه کس دپاره اعزاز ځان ته بیانوي. اوس که یو څوک راولاړ سي د یو طالب دپاره، د یو غریب دپاره، د یو همسایه دپاره دومره روزه مات برابر کړي چې یو کس باندې موړ سي، د هغه دپاره بیا یو ځان ته اعزاز دی. د الله رسول فرمایي که چیرې یو کس په ډک نس باندې ته موړ کې، ستا په ډوډۍ باندې، ستا په سالن باندې یو کس موړ سي، هغه ته بیا الله تعالی دغه اعزاز ورکړی دی چې الله تعالی به په ورځ د قیامت باندې زما له حوض کوثر څخه وده ته اوبه ورکړي. هغه داسې اوبه دي تر هغه وخته پورې به دی نه تږی کېږي تر څو چې دی و جنت ته نه وي داخل سوی. ګوره د یوه کس په یوه ډوډۍ باندې، په یو پلیټ سالن باندې الله تعالی دغه مقام ورکوي چې په هغه سخته ورځ باندې چې نه پلار سره پیژني، نه اولاد سره پیژني، نه مینه سړی پیژني، ټول لس لغړ ولاړ او په ځان باندې هم نه پوهېږي چې ما یو جامه اغوستې ده که نه، چې ډېره سخته ورځ ده. په هغه ورځ به الله تعالی و دغه کس ته د حوض کوثر اوبه ورکړي چې هغه داسې اوبه دي چې بیا تر څو دی جنت ته نه وي داخل سوی، تر هغه وخته پورې په هغه سخته ورځ کې دی تږی کېږي. نو د الله رسول دغه خطبه د شعبان په آخري شپو کې چې کله روزه رانږدې کېدله و صحابه کرامو ته دغه خطاب کوي. نو موږ تاسو ته هم په دې شیانو کې تعلیم دی چې موږ تاسو هم باید د دغې مبارکې میاشتې څخه ګټه واخلو، پر خپله همسایګانو ته وګورو. په هر کلي کې داسې کسان شته چې هغه بېوسه دي، هغه د اور بلېدو شی نه لري، هغه اوړه نه لري، هغه یو خورما نه لري. خورما څونه اسانه کار، یوه ډبه په 1.5 روپۍ ده چې ورته رادې وړه یوه میاشت به ستا په خورما باندې روزه متوي، کم ثواب یې ذکر سو. او په آخر کې د الله رسول ورته فرمایي چې دا داسې میاشته ده اولوه رحمه و اوسطه مغفره و آخره عتق من النار. د دې اوله عشره د رحمت عشره ده او د مابینځ عشره چې کومه ده هغه د مغفرت عشره ده او آخرنۍ عشره چې ده هغه د جهنم څخه د نجات عشره ده. نو په اوله عشره کې باید تاسو د الله تعالی څخه د رحمت سوال وکړئ، په دویمه عشره کې د مغفرت سوال وکړئ او په آخرنۍ عشره کې تاسو د جهنم څخه د نجات سوال وکړئ. نو الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې موږ تاسو دغه مبارکه میاشته په عبادت باندې تېره کړو. دغه اعزاز چې ورکول سوی دا هغو کسانو ته ورکول سوی ده چې هغو روزه په عبادت باندې تېره کړي، هغو د روزې دپاره ځان ته ښایسته مستقلې غټې چکې نه یې جوړې کړي. په دغه آخري شپو کې بیا د چکو اډر په بازار کې زیات سي، بیا یو ښایسته چکې جوړېږي، په هغه باندې ځان ته
چې کوم په چکه کې ماهر کسان وي ځان ته خپل تصویران باندې جوړوي له سهاره تر له پیشلمي وروسته تر ماپښینه پورې ویده دا 8 غنټې خو بیده ځوانان ماښام چې تراویح خو نشته تراویح عبادت خدا پاته او داسې ځای تراویح کوي چې هلته رکوع سجده نه یې سره معلومه او هغه یو 4-5 ورځې بیا له ماخستنه څخه تر پیشلمي پورې چکه شروع وي دغه اعزاز چې الله تعالی ورکړی دغو کسانو ته نه ده ورکړی دا کسان ځینې وتلي دي چې کوم کس په عبادت باندې تېره کړه د هغه کس لپاره دغه اعزاز دی الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې موږ تاسو دغه مبارکه میاشته په عبادت